زما عزتمندو د څاروي د ذبح کولو څخه مختصر او ضروري آداب ته ذکر کوم. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله كتب الاحسان على كل شيء، بشک الله تعالی پتا سو باندې د هر شي سره احسان فرض کړی دی. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، پس کله چې تاسو څوک په قصاص یا حد وغیرہ کې قتلوي نو په بهترین طریقې سره قتلوي، یعنی په داسې آسان طریقې سره قتل کې چې ډیر اونکړيږي. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، او کله چې تاسو څاروي ذبح کوئ نو په ښه طریقې سره ذبح کوئ. وليحد احدكم شفرته، او ښه طریقه دا ده چې تاسو خپل چاړه د مخکې نه ښه تیره کوئ. فليرح ذبيحته، او خپل ذبیحې یعنی څاروي ته د مرګ د سختۍ نه زر راحت ورکړي. په دې حدیث کې یو ادب دا ذکر شو چې چاړه د مخکې نه ښه تیره کول پکار دي، په پسه چاړه باندې څاروي ذبح کول دا مکروه دي. د دې دپاره چې د څاروي رګونه زر کټ شي او په څاروي باندې د مرګ سختي اسانه شي. دغه شان د څاروي مخې ته چاړه تیره کول دا هم پکار نه دي بلکې دا مکروه دي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلې ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو کس ولیده چې څاروي مخې ته چاړه تیره کوله نو هغه کس یې په دوره باندې وخ، او دغه شان د یو څاروي مخې ته بل څاروي ذبح کول دا مکروه دي. دویم ادب په دې حدیث کې دا ذکر شو چې څاروي ته راحت رسول پکار دي، یعنی د ذبح نه وروسته هغه ته لږ انتظار کول پکار دي چې کله یخ شي نو بیا ترې سرمن ویستل پکار دي، ځکه د یخوالي نه مخکې د هغه نه سرمن ویستل دا مکروه دي. دغه شان د ذبح کولو په وخت کې بې فایدې تکلیف رسول دا هم نه دي پکار، یا جندي څاروي بې فایدې د شاته خپوره راښکل دا هم نه دي پکار. د څاروي ذبح کولو وخت کې د یو څو خبرو لحاظ ساتل هم پکار دي. د قربانۍ څاروي په ښه دا به چې کوم دی نو ښه ساتلی شي تر دې پورې چې ذبح کولو وروسته به هم هغه باندې خوراک کولی شي. اوږې تږې ساتل دا پکار نه دی بلکې دا مکروه دي. او بل ادب دا دی چې ذبح دا د ورځې کول مستحب ده. بل ادب دا دی کله چې د حلالېدو ځای ته بوځې نو ښه په نرمۍ باندې بوځه، په سختۍ سره مه بوځه، په سختۍ سره راښکل مکروه دي. دغه شان د ذبح نه مخکې ورله خپې تړل پکار دي، او په راسملولو کې ورسره نرمي کوه، بې ځایه سختي ورسره کول دا مکروه دي. بل ادب دا دی چې قبلې طرف ته په ګس اړخې اچول پکار دي، ځکه په دې سره بیا د څاروي نه سا په اسانه باندې وځي، په بل طرف باندې اچول دا مکروه دي. که د ذبح په وخت باندې څاروي مخ قبلې طرف ته نه کړی شي نو اگر چې په دې سره سنت پاتې کېږي خو ذبیحه هغه ورسره نه مردارېږي، خوراک یې صحیح او جایز دی. دغه شان څاروي د سر د طرف نه علالول دا هم مکروه دي. بل ادب دا دی چې چاړې په چلولو کې تیزی پکار ده، ډېر څه سوالې پکار نه دی، ځکه په دې سره څاروي ته بې پیدې تکلیف رسي. همدارنګې د مرۍ رګونه هغه به کټ کوي. بل ادب دا دی چې د ذبح په وخت باندې د څاروي نه مکمل سر جدا کول نه دي پکار، ځکه د څاروي نه قصدن مکمل سر جدا کول یا په سټ کې دننه چې کوم حرام مغز دی هغې ته چاړه رسول قصدن عمدن دا مکروه دي. که چا داسې وکړل نو اگر چې دا عمل صرف مکروه دی خو د څاروي غوښه دا مکروه نه ده. بل ادب دا دی چې د ذبح کولو نه وروسته انتظار لږ پکار دی، چې څاروي نه روح وځي او ښه یخ شي نو بیا د هغې نه سرمن ویستل پکار دی، ځکه د یخېدو نه مخکې سرمن ایستل دا مکروه دی. عزتمنو دا کم مکروهات چې ذکر شو نو په دې سره صرف دا عمل مکروه دی. د څاروي غوښه دا ورسره نه مکروه کېږي، نه ورسره حرامېږي، بلکې غوښې بلا کراهته خوړل جایز دي. او یو ادب دام دی چې مستحب ده چې انسان قرباني دا په خپل لاس پرې ذبح کړي. که په خپله نشي ذبح کولی نو کم از کم د قربانۍ ځای ته حاضرېدل پکار دي. د
ذبح کول په وخت کې مستحب دعا ویل پکار دي. کله چې د قربانۍ څاروي راسملې قبلي طرف ته ولمخ کې نو دا دعا ویل مستحب دي. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. او کدا دعا ورته یاد وي نو د ذبح کولو نه مخکې دا دعا هم ووایي اللهم إن هذا منك ولك. بیا به بسم الله ووایي الله أكبر بسم الله الله أكبر دا به ووایي او څاروي به ذبح کړي. دا کومه دعا چې من ذکر کړه مستحب ده إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض دا دعا ویل دا مستحب دي. کده چا اونې ویلې بلکې د ذبح په وخت سره بسم الله الله اکبر ویلې دام صحیح ده. او کله ذبح لرسو وتیاد وی نو دا دعا دي هم وی اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.